شوې که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیا د جال به دې هم پاتې نه شي که د زما شړی ته لاس واچو خدای ګو ستا شال به رانه پاتې نه شي که خدای کړي خیري چې نن د باچا خان او د ولي خان کلیزه مانځو د باچا خان په حواله باندې چې هغه ځمکه باندې ولاړ یو چې دې ځمکې دا دواړه عظیم شخصیتونه پیدا کړي ای د چارسدې خلکو تاسو چې هغه د سلو کالو تاریخ ځان ته مخې ته کوي نن چې ایمل خان د چا نومونه اخلي د دوی خو چا نوم هم نه پېژنده نن که چارسده په دنیا کې ځلیږي نن که د چارسدې خلک په دنیا کې ځلیږي او که نن پښتانه په دنیا کې ځلیږي دا خو د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان برکتو او د ولی خان برکتو دا عظیم شخصیتونه دې چارسدې خاورې پیدا کړي دي او ای د چارسدې خلکو که نور څوک هر څه وایي تاسو خو پکار دی چې په باچا خان او په ولی خان ځان قربان کړي دومره پښتو ګټل چې ایشیا په تاسو ځان قربانوي او هغه عظیم شخصیت باچا خان چې د دې دنیا نه رخصتېږي نو د خلکو چې د ملک یو باچا رخصت شي نو هغه ورته جنډه ښکته کوي باچا خان ته د پاکستان جنډه ټیټه وه د افغانستان جنډه ټیټه وه د هندوستان جنډه ټیټه وه لا دوست داسې مور نه دی راوړی چې په مرګ یې درې جنډې ټیټېږي دا د دې خاورې برکت و چې دلته باچا خان پیدا و درې جنډې ورته ټیټې ګرانو ملګرو څومره پښتو به څومره غیرت به نن په باچا خان دنیا کتابونه لیکي نن خلک په هغه باندې فلمونه جوړوي خلک پی ایچ ډي پې کوي د چارسدې خلکو خویندو ته مې مپیل دی باچا خان یوازې د سړو نه د ښځو دپاره هم چې کوم دی نو ډېر کار کړی او وی به چې اندازه لګوئ چې نو د کوم قوم ښځې مواظبې نو پوه شه چې دی ترقي کړې ده او ځکه خو چې د بابړې ذکر وشو نو ډېر سړي پکې شهیدان شوي دي د سپین ملنګ ذکر هم وشو خو په دغه میدان زموږ خویندې میندې وې او د اسفندیار خان مور او د ولی خان ټبر تاجو بیبي چې کوم دی په دې میدان وه او دغلته چې کوم دی ګولۍ هم خوړلې وه او د هغې نه پس چې کوم دی هغه بیا چې کله اسفندیار خان کېده په هغه وخت د هغې ګولۍ سراتو او هغې کې هغه شهیده شوې زمونږ سړي نه راندي زمونږ ښځې د هغې نه هم چې کوم دی نو زیات عبادت راغلي او دا د باچا خان برکتو ګرانو ملګرو زه د باچا خان د عدم تشدد په حواله یو څو خبرې کوم او هغه تاسو ټول په دې طریقه واورئ چې دا مونږ ته یو سبق دی چې دا مونږ مخکې خورو او خلکو ته یې رسو ګینې دا ټولو ته پته ده خو د داسې ورځې برکت دا دی چې زما نه نن هغه بابا جدا شوی دی او د هغه فکر زما سره دی نظریه زما سره ده نو په دې موقع چې نه یادو په کومه به یادو او د هغې ملنګ بابا نظر سو عدم تشدد په څه بنیاد ګرانو ملګرو د عدم تشدد د ټول نه غټ ډیفینیشن خو قرآن شریف کړی دی په قرآن شریف کې د دې ذکر دی چې څوک په دنیا کې فساد پلاوي دا جهنمی دی ښکاره خبره حکم دی بیا د هغې نه پس دا فلسفه پیغمبرانو کې عیسی علیه السلام چې کوم دی نو خپله کړې وه او هغه به پرچار چې کوم دی کو او د عدم تشدد په بنیاد او بیا زمونږ آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مټې ټول ژوند چې کوم دی سل په سل د عدم تشدد دی ولې تاسو نه دي ویلي په اسلامیت کې کفار رالل په کاڼو وویشته د سر مبارکو وینې چې کوم دی نو پڼو ته لاړې ټول ورته وی چې قربان دوی ته بددعا وکړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وی زه بددعا له نیم راغلی زه رحمت للعالمین یم دی که نن په ما کاڼي ولي زه به د تم دعا کوم او که دی نی نو د بچي به چې کوم دی په نیکه لار شي لحاظه زه بددعا له نیم راغلی زه دعا له راغلم په سر یې کاڼي وریږي او دی دعا کوي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه زیات د عدم تشدد نور چا کړی دا لار د چا ده دا د خدای او د پیغمبرانو لار ده او ګرانو ملګرو په دې دنیا کې
څلور شخصیتونه ډېر مشهور دي د عدم تشدد. یو د روس دی لیو ټالسټای، یو د امریکې دی مارټن لوتر، بل چې کوم دی د هندوستان دی ګاندیجي، او بل زمونږ او ستاسو ملنګ بابا فخر افغان باچا خان چې هغه پیدا په 400 کې او د ټولې ایشیا لوی شخصیت و هغه باچا خان چې کوم دی عدم تشدد. او ګرانو ملګرو عدم تشدد په چا کې راوسته؟ په پښتنو کې. دوست په نینني چیچن نه دي پښتون چې ګرمې نو په اسانه ګرمېږي چې یخې ډېر وخت پکې لګي. او باچا خان دا کمال کړی دی. او دا کمال یې څنګه کړی دی؟ ای ګرانو ملګرو د باچا خان د عدم تشدد فلسفه 1,00,000 رضاکار فوج پیدا کو، 1,00,000 رضاکار. او تاسو به سوچ کوئ چې د عدم تشدد د خلکو زور نشته، په عدم تشدد کې زور نشته. خدای به ولې د عدم تشدد ملګرتیا کوله، پیغمبرانو به ولې کوله، او دومره لوی خلکو به ولې کوله. د عدم تشدد دومره زور دی چې نن تاسو وګورئ چې دلته انګریزو هغه سره چې کوم دی توپ وه، ټینک و، وسله وه، طاقت و، او د هغې مقابله کې باچا خان او د هغه سپیان دې اصلي چا وګټله؟ صبر پکې شته، تحمل پکې شته، سخته به تیرې برداشت پکې. خو زموږ عقیده ده چې آخره کې به صبر والا ګټي، حق به ګټي او باطل به بیري. باچا خان صابرو، د صبر سره ولاړو، د عدم تشدد ملګرتیا یې کوله، د عدم تشدد فلسفه ورسره وه. هغه انګریز ته په مقابله کې ودرېدو چې هغه وی زما په دې حکومت کې نور نه ډوبېږي. ای ګرانو ملګرو نور هم ډوب شو، هغه انګریز هم ډوب شو، او نن د باچا خان سپیان نن هم چې کوم دی په دې میدان باندې ولاړ. زه تاسو نه تپوس کوم د دې نه زیات طاقت شته؟ راځئ نن د پاکستان خلکو ته مونږ وایو چې که امن غواړئ د باچا خان نظریه خپله کوئ، که په دې وطن کې امن غواړئ باچا خان نظریه خپله کوئ، که په دنیا کې امن غواړئ د باچا خان نظریه خپله کوئ. او ګرانو ملګرو د باچا خان د دې سوچ او فکر سره سره زه ستاسو د 400 یوه کیسه تاسو ته کوم. ګرانو ملګرو چې کله دا خبره چالو شوه چې پښتانه خو په عدم تشدد په والو ټکولو، په ټک ټکو، په جیلونو نه یریږي، په یو شي یریږي، په عزت یریږي. نو عزت چې ورنه وایي نو دی بیا خفی. نو دلته د دې 400 کساب وینیو انګریز دور او کپړې ته اوښکې تور رنګ یې وله ورکو، په بازار کې وګرځاو. زه خو تاسو نه یو سکنډ دا تپوس کوم، سوچ وکئ چې یو سړی کپړې د تا نه وباسي، تور رنګ درکړي، په بازار کې وګرځئ، بیا به دلته وګرځئ، او بیا یې ورسره د پاسه څه چل وکړو؟ کور ته یې ورویشتو. د هغه مور هم خدای خدمتګاره وه، دی هغې ته ورویشتو. نو چې بربنډ دی تور رنګ یې درکړی او کور ته دې ورولي، نو بیا به ته ژوند تېر کړې، یا به ځان ولي او یا به مقابل کې سړی ولي. نو ګرانو ملګرو خدای خدمتګاره ورته څه وایي؟ وایي دا خو ما ماشوم لوی کړی، ما لیدلی، خپل کور ته یې بوځه چې ستا مور او ستا خور یې وګوري. دا زمونږ د دې جذبې په بنیاد ګرانو ملګرو پاکستان جوړ شو. نن په پاکستان کې چې څوک صدر دی دا د خدای خدمتګارو برکت دی. چې پاکستان نه وی جوړ، څوک به آرمي چیف و، څوک به صدر و، څوک به وزیر اعظم و، څوک به وزیر اعلی و. نن د خدای خدمتګارو خپې ښکل کړي چې پاکستان جوړ شو، نو دی پکې مزې کوي. نو که نن په پاکستان کې څوک امن غواړي نو د باچا خان لار به خپلوي. او ګرانو ملګرو زه دې خبرې له راځم چې د باچا خان عظمت ته سلام پیش کو، د هغه سوچ او فکر ته سلام پیش کو، او د هغې سلام سره دا خبره کوم چې وایي اوله کاڼي اوله څو دې وخت شته، اوله کاڼي اوله څو دې وخت شته، ملګرتیا به د ډېرو کې څو دې بخت شته،
سر به ټیټ کې خود په خپله به تسلیم کې چې د کاڼو څخه سخت سرونه هم شته. د باچا خان سر د خدای خدمتګار سرونه، د هغه د پیروکار سرونه، په هغوی باندې اسونه دنګېدلي وو، جیپونه یې پرې ګرځولي وو، یشېدلي تارکول یې پرې اچولي وو، خو اخر انګریز د دې وطن نه کډ وکړي او دا وطن چې کوم دی آزاد شو. او ګرانو ملګرو، بیا د ولی خان، زه د ولی خان د جمهوریت خبره کوم، ځکه چې باچا خان دا سلسله ولی خان د پارلیمنت په ذریعه باندې مخکې یوړه او د جمهوریت په لار باندې یوړه. نن هغه جمهوریت زه یادوم. ګرانو ملګرو، په پاکستان کې د جمهوریت په بنیاد ولی خان څه کړي دي؟ زه به تاسو یاداشت لپاره یو خبره تازه وکړم. پاکستان کې الیکشن شو، شیخ مجیب الرحمن الیکشن وګټلو. شیخ مجیب الرحمن چې الیکشن وګټلو دی وله نه ورکولو، یحیی خان او هغوی دا بندوبست وکړو چې موږ نه ورکو. ولی خان راغو او دی ته وی چې خدای ته وګورئ دا کار مه کوئ. دې ته وګورئ ای ځوانانو، د ولی خان د جمهوریت کردار ته وګورئ. هغه ځي او مشرقي پاکستان کې شیخ مجیب ته وایي چې ته خدای ته وګوره، دلته چې کوم دی د جدای خبره مه کوه، او دلته چې کوم دی ستا په پاکستان کې یو ځای چې کوم دی وخت په تېرو. او ورته څه وایي؟ وایي داسې نه ده، ما په لومبي ځل بنګالیانو الیکشن ګټلی دی، زه به جدا کېږم نه، زه په پاکستان حکمراني غواړم. خو دی نن نیت خړ دی. ولی خان دی مونږ نه ټیمري او بیا مونږ ولي. ولی خان ورته ته ما ته صبر وکړه. چې ولی خان راغی، یحیی خان ورته وایي دی د ګولۍ په ژبه باندې پوهېږي، د شرافت په ژبه نه پوهېږي. ولی خان ورته وایي چې ستا خبره رښتیا ده. شیخ مجیب الرحمن ولی خان سره اخري غاړه میلاوئ، ورته وایي چې شاید چې تاسو موږ بیا یو بل سره میلو نشو، لہذا په دې بنیاد باندې جړلې او د یو بل نه جدا شو. ای زما د 400 ډېر غیرتي ملګرو، دا پاکستان چا مات کو؟ چا جدا کو؟ دا شیخ مجیب الرحمن چې کوم دی ولې د پاکستان نه جدا شو؟ ځکه جدا شو چې سازش شو. ولی خان بچ کولو، ولی خان جمهوریت بچ کو، چې نکات جنډه باندې هغه ګټلې واغلی حکومت ورکو. او د هغې نه پس ګرانو ملګرو، پاکستان کې یو آئین جوړ شوی دی متفقه. چا جوړ کړی دی؟ ستاسو زمونږ خان عبدالولي خان. که نه وی نن به چې کوم دی په پاکستان کې آئین نه وی. نن د پاکستان آئین چې دی دا د ولی خان برکت دی. لہذا که نن د جمهوریت خبرې څوک کوي، د ولی خان هغه کردار نن که زه ویم صوبهی خودمختیاري، ځکه نن ویم دلته چې کنه NFC وارډ، ځکه نن ویم 18 ترمیم، ځکه نن ویم چې زما خپل حقوق په خپله خاوره باندې خپل وسایلو اختیار، دا ټول ولی خان 73 کې اچولي وو. او ګرانو ملګرو بیا په 18 ترمیم کې اسفندیار خان هغه ټول ارث موږ له راکړ. نن د دې ورځې په مناسبت سره زه دا خبره، چونکه دلته اردو پہ دا یو دو خبریں زه په دې کوم، اور میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی امن چاہتا ہے، دنیا بھر میں کوئی امن چاہتا ہے، تو وہ باچا خان کے نظریات پہ عمل کرے، عدم تشدد پہ عمل کرے، بھائی چارے پہ عمل کرے، تشدد کے خاتمے کے لیے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ آج پختون جو دہشت گردی کے نرغے میں ہیں اور ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس دہشت گردی کے بنیاد پہ تفصیل تو بہت ساری ہے. میں اتنا آپ لوگوں سے کہوں کہ ہر ضلع میں دہشت گردوں نے اپنے تنظیم کا اعلان کیا ہے، اور دہشت گردوں نے یعنی ایک تیاری کر رکھی ہے. اور پھر افغانستان سے جو آج ہماری لڑائی ہے، یہ عقل کے
اندھے کس طریقے سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. افغانستان سے لڑنا پاکستان اور پختونوں کی تباہی ہے. وہاں پہ جہازوں سے حملہ کرنا اور پھر وہ زمینی حملہ کرے. افغانستان بھی خود مختار اور آزاد ملک ہے، پاکستان بھی آزاد اور خود مختار ملک ہے. ایک دوسرے میں مداخلت کسی طور نہیں ہونی چاہیے. عوامی نیشنل پارٹی، باچا خان کے پیروکار، ہم کسی طور جنگ نہیں چاہتے. افغانستان سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں. ہم 40 سال سے مر رہے ہیں. ہمارا سنو پاکستان کے باسیوں، ہمارا سنو. ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں 40 سال میں آپ نے نہیں سنا، تباہی ہے. آج سنو تو امن آئے گا. اور پھر اس کے بعد اگر جمہوریت چاہتے ہو تو ولی خان کے افکار کو اپناؤ. یہی آج کا ہمارا آپ لوگوں کو پیغام ہے کہ آج اس برسی کے موقع پہ 4 سے اگر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو تو باچا خان کے افکار پہ عمل کرو. اگر جمہوریت بچانا چاہتے ہو، آج کی جمہوریت کیا ہے؟ ہر روز مارشل لا لگتا ہے، اور مارشل لا کے بعد جو جمہوریت بھی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے. جمہوریت بھی نہیں چل سکتی. یہ پی کا ایکٹ جو انہوں نے پاس کیا ہے، پی کا، یہ پی کا کیا ہے؟ پختوں کی ہوتا پی کا ہوئی اور اردو کی پی کا ہوئی. انہوں نے پاس کیا، تمام سیاسی پارٹیوں نے مخالفت کی، لیکن انہوں نے پاس کیا. کس نے؟ اس کے پشت پہ کوئی ہے نا. ہم آزاد صحافت کے ساتھ ہیں، رہیں گے، چاہے کوئی بھی اس پہ پابندی لگائے. ہم اس پابندی کو نہیں مانتے اور ہم آزاد صحافت کے حمایت میں یہاں سے اعلان کرتے ہیں. اور میں اس حوالے سے آپ تمام ساتھیوں سے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا. اے زما ډیر غیرت مندو د 4 ما به ډیر سوي، خدا ترتیب داسې رالو چې دلته وختم داسې دی او زمونږ سټم نام ډیره کمه ده. ولی خان به وی د یوې نیمې ګنټې نه به جلسه نه زیاتې، وی زمونږ د خلکو سټم نه نشته. او چې کله مونږ لا وایو چې اوس به پې ورځو، هسې نه چې ورځو سودم تشینی. دا ګرانو ملګرو تاسو ګورئ، هغه نور خلک زه به نور تفصیل نه ویم ځکه چې بیا دا خبره خوند نه کوي. خو دا خبره ده، مونږ به چې باران ورېدو نو مونږ وایي چې پښتانه ګولو ته ودرېږي، نو دا باران پکې راځي. نو نن خو نه باران شته او نه څه شته. نو ګرانو ملګرو لږه ستاسو د دې جلسې زه تاسو ته مبارکباد هم در کوم. ډېر په لږ وخت کې تاسو ډېره خواري وکړه او دلته جلسه تاسو کامیابه کړه. او زه د ایمل خان مشکور یم چې هغه ما ته دا حکم وکړو چې ته مطلب اخیری تقریر وکړې. ما ته پته وه چې په 4 کې زه اخیری تقریر کوم، نو دا څومره ګران کار دی. خو ما دا ګران کار ځکه وکړو چې ما حکم منلی دی او بل حکم راته کوه، نو په سړي باندې هم دله ورځم. زه داسې کمزوری میا نه یم. زه داسې ګرانو ملګرو پرېمې دی، بس اوس مې پرېږدی، وخت کم دی. ګرانو ملګرو زه داسې کمزوری میا نه یم، زه د باچا خان میا یم. د جیل نه یېرېدلی نه یم، د ټکټکو نه یېرېدلی نه یم. اخره کې راته دهشتګرد ووي زوی مې دله شهید کو، ستا هم نمبر دی. ما وی چې ټوټې ټوټې مې کې دې خاوره باندې به ځان قربانوم، نه په شا کېږم، نه یېرېږم او نه رسته کېږم. او کوم سړی چې ویېرېږي دی هر وخت مري، کوم سړی چې نه یېرېږي دی یو ځل مري. یو ځل د غیرت مرګ هم قبول دی، د بې غیرتۍ ژوند هم نه قبول. ګرانو ملګرو د شته خلکو سره زه تاسو نه یو لوز اخلم. دا ټولې خبرې م چې وکړې دې دپاره اتفاق او اتحاد پکار دی. د 4 په خاوره خو چې بلکل د بل چا نوم نه.
د چارسدي په خاوره چې که هر څه وي خو چې د بل چا نوم ني دې سره متفق اتحاد به کوئ عوامي نشل پارټي به مضبوطوئ د باچا خان او د ولي خان افکار به خپلوئ اسفندیار خان له د خدای ژوند ورکړي هغه سره به ملاتړ کوئ ایمل خان په میدان ولاړ دی د سره به ټول ودرېږئ ځئ که نه چې په دروازه کې دې د ملاس اوچت کړي ټول اوچت کوي سم اوچت کوي اوس هم د خدای فضل دی د ړندو سترګو دپاره کافي سم اوچت کوي سم او دومره وغربوئ چې کوم تلي